د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلاب ځپلو د امداد لپاره ځای په ځای د امدادي کیمپونو لګولو سلسله شروع ده. په پیښور ښار کې صفوانه بازار کې هم د سیلاب ځپلو ورونو خویندو لپاره د پرنټینګ پریس اسوسییشن په مرسته امدادي کیمپ لګولی شوی دی چې پکې د تنظیم غړو سره سره د لارې لاروو او تاجر برادرۍ په زیات تعداد کې د خپل وس مطابق چندې ورکړي. په دې موقع د امدادي کیمپ منتظمینو د عام ولس او تاجرانو په مرسته د اطمینان څرګندونه وکړه او د دوی خصوصي شکریه هم ادا کړه. زه زبر خټک نمیږم، د فرنټیر پرنټر پبلشر اسوسییشن صوبایي پریزیډنټ ما. نن دا کیمپ زما ملګرو په تعاون سره چې مونږ لګولې دی دا هغه غم ځپلو دپاره دی چې کم خلک په تکلیف کې دي، هغه د پاکستان دي یا خصوصا د خیبر پختونخوا دي. مونږ د خپل طرف نه وس کوو مین کې صفوانۍ کابلی ګیټ کې دا کیمپ دی او ښه په زور و شور سره روان دی. درد هلته مخصوصیږي چې کم ځای کې تکلیف راشي نو هغه زمونږ ملګرو چې مونږ ته وویل مونږ سوشل میډیا طرف ته دغه شو کانټیکټ نو مونږ ملګرو دا احساس وکړو چې بھئی د دې ملګرو خو مونږ ته ضرورت دی. وای ناټ چې مونږ مطلب دا دی چې خپل یو چندې مهم روان کو نو په دې هکله باندې مونږ چنده روانه ده. زما نوم فخرالزمان دی، د فرنټیر پرنټر اینډ پبلشر اسوسییشن لیګل ایډوایزر یم. پته خو د ډېرو ورځو نه وه چې په پوره پاکستان کې، بلوچستان کې، سندھ کې، جنوبي اضلاع پنجاب کې هلته سیلابونه خو چې کله دا کالام دا مسله او دا کالام د حساب او زمونږ بنګوره وغیره دا ټول ووالی شو نو مونږ یو هنګامي میټینګ کال کو نو لہٰذا مونږ کېناستو مونږ فیصله وکړه چې یاره دا یو کیمپ مونږ له د هغه رونو په باره کې د هغه کوم چې د سیلاب د وجې نه دې وخت کې د الله تعالی د طرف نه په ازمایش کې دي نو انشاءالله زمونږ کوشش دی خپل وس کوو چې څونه چانده وشوه بیا په مشاورت سره چې څنګه صدر صاحب ویلې بیا به کینو انشاءالله هغه که د راشن په شکل کې وي که د کپړې پیزار په شکل کې وي که د نقدو په شکل کې وي نو انشاءالله تعالی چېرې دا به ورسو زمونږ دا کیمپ به جاري وي د خلکو جذبې ته به ګورو که د خلکو جذبه هم دقسې وي چې دا څنګه نن په دې 3-4 غنټو کې الحمدلله مونږ ته پته ولګېده د عوامو جذبه عوام لګیا دي امداد کوي خو راپاڅېدل پکار دي. یو ځل بیا زموږ د خوږ هیواد ولس د سیلاب له وجې د لوی مشکل سره مخ شوی دی. په دې سخت ساعت کې په حکومتي توګه خو د سیلاب ځپلو علاقو ولس ته د روزمره ژوند تېرولو لپاره خوراکي توکو د رسد او بحالۍ سلسله شروع ده نو بل خوا عام ولس شتمن خلک تاجر برادري او د خیر ښېګړې تنظیمونه لګیا دي د خپلو سیلاب ځپلو ورونو خویندو لپاره تر خپله وسه د امداد راجمع کولو په هڅه کې دي. لطیف الله داودزی، خبریال د پښتونخوا، پېښور.